د سوات په ګیټ وے باندې موجود یم او ټورستو ته هدایت جاری شو چې تاسو سوات ته مرازئ بیا سوات ته راتلل زما سره ایس ډي پی او باچا حضرت موجود دی د اختر د اولنۍ ورځې نه واله تر د ننه پورې پرون چې کوم صورتحال سره زمونږ د ټریفک اپریشن پولیس او نور سکیورټي ادارې د دې سره مخامخ کیږي نو د ټورستو لپاره یو کمپین چلیدلی او د هغې کمپین نه بعد دونه ټورست راتلل زه د ایس ډي پی او باچا حضرت سره خبرې کوم السلام علیکم ډي اس پي صاحب. وعلیکم السلام جی. اختر دې مبارک شه خو په دې چیک پوسټ او د سوات په ګیټ وے دې اختر مبارک شه. ډیره مننه سهیل باچا ستاسو او خلکو ته د میسج ورکولو او بیا تاسو اکټیویټي ساتلو. افسوس دا دی چې زموږ خلک چېرته اعتبار نه کوي په خبره باندې او دا زموږ د ټولو د وطن د ټولو نه غټه بدقسمتي دا ده چې د حکومت د ریاست خبره موږ ډېره لاندې ګڼو او د ریاست حالکار چې ولاړ هغه ته موږ ډېر عجیبه ګورو. موږ له پکار دا چې د حکومت آرډر وشي او موږ د ریاست هغه حکم تعمیل وکړو. د ریاست همیشه حکم چې نو هغه د عوامو د بهترۍ دپاره خو موږ ته ډېر افسوس دی چې عوام اوس هم نه پوهېږي چې ریاست زموږ دپاره څه کوي. ډي اس پي صاحب زه یو خبره دا کوم چې موږ د دې نه مخکې فلیکس بورډونه ولګول موږ په سوشل میډیا باندې یو کمپین وچلو موږ د دې لپاره چې سک ممکن ول هغه موږ وکړل بیا زموږ سره دا حل وشو چې زموږ د سوات نه کم پروټو زی هغه ټرکونه هم په ګنټو ګنټو ایثار دي د سوات ځای خلکو تم تکلیف ته هوټل هم بند دي نو دا څنګه سره سکی سهیل باچا ګوره داسې کار دی که نه چې هوټل بند دی کلینک بند دی بازار بند دی جومات بند دی جنازه بند ده سکول بند دی کالج بند دی ودونه خادیانې بند دي جنازې بند دي بیا ما ته ډېر افسوس دی چې موږ داسې عجیبه قوم چې دا ټولې خبرې چې کومې آسماني چې کومه وبا راغلې ده دا هغه آسماني وبا موږ هم په هغې پروا نه ساتو. زما خیال دا دی چې دا زموږ د تباهۍ سبب خبرې دي. ډي اس پي صاحب نن به رانه خفه کېږئ نه ستاسو د خپې لږې خیمه په دې خبره به نه خفه کېږئ نه خیر دا اصل کې ما ته ډي اس پي صاحب وایي چې دا به نه کې خو دا زخمونه چې دي دا تاسو ګورئ دا تاسو نن د ټولو اسپایانو د ټریفک دلته چې کم کسان ولاړ دي دا زخمونه دا چپل په خپو کول او بیا د یو ډي اس پي کالر سره دا عمل کېدل دته د کپړو ټایم نه دی میلاو شوی. خیر ډي اس پي صاحب دا ما ستا یو پرسنل دغه وښول خو چونکې زه یم که د دې نه څوک په موږ باندې د دې خبرو نه رحم وکړي او موږ لږ ماپ کړي د سوات ته د 28 تاریخه پورې چې کوم د لاکډاون دا صورتحال دی دا نه راځي تاسو څه وایئ؟ باچا داسې کار دی موږ نه بیګا خوب کړی دی نه پرون کړی دی نه نن خوب کړی دی موږ د ټولو خلکو خبرې برداشت کوو. موږ د دې خلکو دپاره یو زموږ کار دا چې د خلکو خدمت وکړو خو موږ ته ډېر افسوس دی چې په دې اوس دور کې د دې ترقۍ دور کې د دې سوشل میډیا په دې دور کې اوس هم داسې سنجیده خلک موږ ګورو مړي له روانې مجي فاتحې له روانې مجي رشته دارۍ له روانې مجي هغې درته ښیم موږ دلته د مړي په وجه پرېږدو جنازې په وجه پرېږدو دی په بحرین مدین کې هلته ګیر شي بیا ورته جواز نه وي نو داسې دروغ ویل داسې مقدسه میاشته تېره شوې ده او دغه میاشتې په برکت باندې بیا دروغ ویل زما خیال دا دې سره به موږ نور څه ویلی شو که نه. ډي اس پي صاحب اواز دې خراب دی خو چونکې دا وخت کم والدین چې په عربو کې مزدورۍ لتلي دي کم چې په دفترو کې د خپلو بچو له موټر سایکل والي او ما په اوس په لانډاکي چیک پوسټ نه یو ریپورټ وچلو چې زما سره 300 موټر سایکل سوارو د یو هم هیلمټ نه و د یو حفاظتي تدابیر نه و دغه والدین که ستاسو چېرته خبره ومني زما خو ورته اړه شي نه زموږ خو چې څوک چا خبره اورېدې نو دا صورتحال به نه و او نو به دا صورتحال جوړېدو. زه خپله باندې کوشش کوم چې تا ته ډېر ښه آواز کمیونیکیټ کړم خو زما هم دا صورتحال دی چې تا سره خبره شاندر نشي ګورې. بدقسمتي دا را چې سهیل باچا سپی چاته په نظر نه راځي چې دا انسان دی او زما د سپی ته زه سلام کوم چې دی د خپل بچیم پرېښي دي د خپل کور هم پرېښی دی د خپل رشته داري هم پرېښې ده دی په دې غرمو هم ولاړ دی او دی د خلکو خبرې هم برداشت کوي. زه خپل سپایانو ته سلوټ کوم. ډي اس پي صاحب یو خو دې ټورسټو دا نقصان راکړو چې زموږ د تحصیلي بریکوټ نه 160 پورې ټرکونه د شلتالانو وځي هغه نن د 3 غنټو نه ولاړ دي د دې ټریفک د وجې نه نو تاسو نه ګڼئ چې یاره دوی موږ له هم یو لوی تاوان راکړو؟ ګوره باچا هر سړی ریزنینګ کوي هر سړی خپله راتګ جسټیفای کوي. زموږ کار دا دی چې موږ د ګورنمنټ ریټ د ګورنمنټ پالیسي امپلیمنټیشن وکړو. هغې کې خلک موږ سره ریزسټنس کوي دې خلکو سره نه موږ پوله شریک ته نه مو سره پټۍ شریک دی نه مو سره څه بله دعوت شته. موږ د دې خلکو په بهترۍ کې د ریاست د ریټ قایمولو دپاره او د پالیسۍ چې کوم د وبا په شکل کې دا مسله راغلې ده او د هغې دپاره کار کوو. بیا زه تاسو ته دا خبره کوم چې زموږ د سوات نه چې کوم پروټو ځي بهر ته د هغې دپاره موږ کوشش کوو خو خلک تعاون نه کوي.
روډ کې مسله د خلکو د سره الله دې خیر کی اوس د ټریپ ایکسپلور ورو کمیږي تاسو د حکم مطابق چې د کله چې پالیسی تاسو میټینګ وشو لاولنې په گیټ وی باندې تاسو کمپلیکس ولګېدو هغه مونږ په میډیا ریپورت کو او هغه 10 لک کسان وکړو د دې باوجود دونه وایلیشن بیا دونه بدتمیزي بیا خبره نه منل آیا تاسو د اوسنۍ دور اوسنی سټوډنټان د تاسو نن پیس کړل دا تاسو کم طرف ته روان یو مون خلک سویل باچا بدقسمتي داره تعلیم نشته نوم شته خو تعلیم نشته بس نور خبره ته نشم کولای نوم شته ډیګری شته خو ډیګری کې انسانیت هغه شی پکې موږ ته په نظر راځي دا आवाज د کینی صرف دا میسج را ریکارډ کا په اردو کې را ریکارډ کې کا فارسی د درځي په فارسی کې راته وایا کا انګلیش کې وي په انګلیش کې راته وایا ولې چې په پښتو اردو په نشو پرون زما سره یو ډي اس پی سه په اردو هم میسج وکړو بیا را پسیم دونه ټورست رالل نو دا میسج ورته ریکارډ کړي پړې دي صحیح او په کومه جبه دوی پويږي پاغه کې ورته وایا تمام اہل وطن کے لیے ہمارا میسج یہ ہے کہ گزشتہ سالوں کے بنسبت اس سال وبا کے حوالے سے حکومت وقت نے عوام کے بہتری اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سیاحتی مقامات بند کی ہے جب سیاحتی مقامات بذات خود بند ہو جو عوام کے فائدے کے لیے حکومت نے قائم کیے تو یہ بات کہ میں نے ادھر جانا ہے اس کی کوئی وہ نہیں بنتے ریکویسٹ ٹو آل دا ماسز دا پیپل stay at home please avoid movement and this is better for you this is better for everyone کور مو آباد جی تاسو ته د اس ډي پی او د خپو د خودلو مقصد دا نو چې د سره همدردی پیدا کړي د همدردی ضرورت نشته خو د سره چې دا کم کیږي یا زنګ د ټریفیک د انچارج سره کم کیږي یا زموږ د نور پولیس ډپارټمنټ چې د غوي سره چې سکیږي دا تاسو ته خیمه جی دا زموږ د سمرا سپایان چې دي د دوی د خپو نه پټونه لاړل په دې ګرمۍ کې شدید ګرمي ده په دې کې د ټریفیک اپریشن پولیس هم شامل دي ور سره په دې کې چې د پولیسو باري نه چې د طلب شوی دا د لین نه چې د سپیشل پولیس هم راغوښته شوی دي ځلې انتظامیه د احکامات جاری کړي دي چې په 8 تاریخ پورې به سواد تر اتلل منی هوټلې بندي نو تاسو په دې ټولو خبرو باندې عمل وکړئ زما ملګری ریپورټر بخروان کیمرمن عزت حسین او ما سهیل باچا لره کې اجازه تلو الله پامان